أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. جنگ بدر سره متعلق د سورۃ الانفال د آیتونو دي 11 دیالس سیرت حواله سره موږ جنگ بدر پورې رسیدلی او پای کې چې څه حکمتونو کې د بازو بیان شوی دی باز لا پاتې دي موږ دا ویلو د غزوه بدر ابتدا کې مسلمانان کم او کفار د هغې په مقابله کې 3 چند خلک مسلمانان کې 313 یا 313 نو کفار یو زرو د الله رب العزت امداد کله کیږي هغه د پاره څه بنیادی خبره تیر جمعه ما کړې هغه دا وا چې انسان با مهیا اسباب استعمالي دا ونی چې الله ځان داسې اوس پاري چې بس سراسر کې نو یا ګندې د الله امداد بدر شانت راځي دا نه مطلب چې الله ګندې قادر نه دی یا ګندې هغه داسې کوي نه کله کله داسې هم کوي او په دې هغه قادر هم نه لیکن دا عام عادت ده نه چې سنت الله وایي یو معجزه وی یو عام سنت وی دا الله د امداد چې کوم طریقه ده هغه دا چې انسان با اسباب استعمالي مهیا اسباب چې څه دي د استعمال کی او دا غي نتیجه دی الله توس پاری هغه ته هم توکل وي تیر جما مال هغه څه بعض مثالونه پیش کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه بدر کې یو خو مخلص مرګري بوتل چا باره کې چې شکو چې منافق د ناغه نه دی بوتل بیا چې کوم ملګریو مخلص مسلمانانو نو پای کې هم داسې سړی جهاد د پاره اجازت تغله ورکړلې چې هغه فټو هر لحاظ کمزوري سړی معصوم نابالغ داغه د واپس لګولو کوشش وکړه هغه سلسله کې ما د معاوض او معاذ رضی الله عنهما واقعو ویلو چې یو رور بل رور ته ځان راوړ داسې چې موږ دلته کې وایو الله داسې کولی شو چې ملائکه را لېږلې وي پیغمبر او داغه ملګری اډو جنگ لنه وته بلکې الله په دې او مقادر دی چې اډو ملائکه نه را لېږلې کلمه د کون کم چې الله پیدا کول کړي د انسان دغه شان او پات کولم الله په دې او مقادر هو چې مشرکان ټول دغه شان ته نهست نابود کړي لیکن دا د الله د نصرت طریقه نه ده دا سنت نه ده دا الله سنت د نصرت او د امداد ده چې یو مسلمان بخپل اسباب استعمالي او دې کې د الله حکمتونه دي پای حکمتونو کې لوی حکمت ده چې د مسلمان اخلاص ښکاري د خپل سمرو بوکي اخلاص الله ښکاري کی د انسان باطینی ایمان الله ښکاري کی چې د باندې مشکل راشي او د خپل دین پرېږدي کبل فرض د خپل دین پرېږدي
یا د مشکل وخت کې واویلا شروع. دې مطلب دا دی چې د ایمان دعوت کمزور دی. دا درست. صحابه کرام چې هغه خالص مؤمنانو او د هغې د مکې معظمې ژوند تاسو اورېدل دی چې هغه شعوري مسلمانانو کم مشکلاتو کې هغې ایمان قبول کړو، لیکن د هغې باوجود الله د هغې امداد داسې نه کوي ته کوم چې مونږ پته وایي. زمونږ خیال دی چې مونږ به هېڅ نه کوو د الله امداد به راځي. الله د هغې امداد مخکې نه کوو، بلکې هغې کې کرا کوټه هغې ټول معلوم کړل. هغې نه وروستو چې دوی کله میدان جهاد ته لړل رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته دعاګانې هم کړي. د دعا خپل اهمیت وي، د هغې نه انکار نه کېږي، لیکن د هر یو چیز یو مستقل ځای دی، اب هغې ځای کې ساتو. زمونږ دا ایمان دی چې دعا باندې الله هر څه کوي، لیکن ښکاره دی چې هغې لپاره هم څه اسباب استعمالول پکار دي. د اولاد لپاره بنیادي چیز څه شی دی؟ کور واله دي. یعنې یو سړی د اولاد متمني دی، دی به واده کوي که نه بغیر د واده نه به دی د اولاد تمنا کوي. دا سبب دی. اوس که دی په دعاګانو باندې اولاد غواړي واده نه کوي بچي میله وشي. د خلقو د علم کمی نه دعا ځای نه پېژني. د دعا آثار د هغې لپاره هم د بنیادي څیزونه دي. هغه بنیادي څیزونه چې کله برابر شي نو الله رب العزت دعا کې اثر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لږ غوندې ملګري د الله مخې ته ودولي او څومره عاجزۍ سره دعا کوي. اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض ابدا. الله دا موټي مسلمانان دي کدا نن تا مړ کړل، یعنی شکست دی وخوړ نو ښکاره دا خو 300 کسان دي دي که به یو هم ژوندی پاتې شي ټول به ختم شي. نو بیا خو دنیا کې څوک مسلمان نه پاتې کېږي، په دې وجه ستا به څوک عابد پاتې نه شي. بیا دا مشوره نه ده، دا خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې چې کوم د مستقبل شک و شبهه د هغه ظاهروي چې الله به ظاهر خو دغه ښکاري. دومره عاجزۍ سره دعاګانې کړي دي، حدیث کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږې مبارکې نه به د هغه څادر وغورځي. سیدنا ابوبکر صدیق راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله بس کې الحقت فی الدعاء، تا په دعا کې خو ډېره زیاته عاجزي وکړه، یعنې ډېر زیات منت ته وکړه الله ته چې یا الله زمونږه خیال وساتې، زمونږ قدر بحال وساتې. مونږ به یارو مددګار یو، لیکن مونږ ته ستا د امداد او د نصرت ضرورت. دعا لپاره الحاح ضروري ده. الحاح دې ته وایي چې انسان عاجزي وکړي خپله. زمونږ د خلکو ذهن دا دی چې زه الله پیدا کړی یم او په ما پړ دی هغه چې پلانی کار به ما نه کوي. د خپل حیثیت وپېژنه. الله باره کې داسې بکواس کول مناسب نه وي. هغه نه په چا پړ دی نه چا کنډر کې ناست. هغه داسې خلق هم پیدا کړي چې د هغې د سره نظر نه وي، د هغې لاس نه وي، د هغې خپه نه وي. ته لږ ځان ته وګوره بیا نورو خلقو ته وګوره. دې کې څه حکمت دی چې الله رب العزت دنیا کې بې شمېره خلق ناقص الخلقت پیدا کړي. د هغې مقصد هغه دا وي چې دا کم روح دي چې دې عبرت حاصل کړي چې الله په دغې قادر دی. داسې خلقو لیدلی دی یا په ځمکه باندې ځي لکه د مار په شان دي، انساني ژوند دی. څه کمی دی په هغې کې؟ دا سزا خو نه ده، دا الله د خپل قدرت یو نمونه ښیي چې دغه شان چلم کولی.
دعا دپاره دا تصور کوم چې زموږ د خلکو خیال دی چې ما غوښتې را او خامخا به یې پوره کوي یا په ما پړ دی، دا فضول ذهن دی. الحاح دې ته وایي چې انسان د چا خپي ونیسي، د هغه نه تو راتو شي، د هغه لمن ونیسي، د هغه مخکې لاس جوړی کړي، خپل سر په ځمکه باندې کېږدي، دې لپاره چې دی په ما رحم وکړي او زما حاجت پوره کړي. عربی کې دې ته الحاح وایي. سیدنا ابوبکر صدیق فرمایي چې الححت دا الحاح کو الححت فی الدعاء، بس کې نور مکو. ګوره اسباب جمع شوي دي، مخکرې جمع را یاده کې، اوس هم چې واسه وویل دا مخې ته کې مخلص ملګري دي، هغه مخلص ملګرو کې کمزوري واپس کړي شوي دي. څومره اسلحه چې مهیا ده، کاغذ ود توري دي او کدري دي او کاسې دي، هغه استعمالېږي. خوخان کدوري او کسلور دي میدان جنگ ته راوستې شوي دي. ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده، ټول شپه هم د الله په بندګۍ کې تیر کړې، د عبادت کې تیر کړې. دا غي اثر څه شو؟ ټول راځم هغه د الله امداد برازي. هغه امداد داسې هم کېدی شو چې الله رب العزت خپل عذاب په کفارو راوسته، لیکن جنگ ضروري و. الله غوښتل لا چې جنگ وشي. کم خلک چې هغه سیرت حواله سره د سیرت کتابونه ګوري، نو دې کې اختلاف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دپاره وته. قرآن نه دا معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو مقصد هغه قافله رانیولو، کومه قافله چې قریشو لېږلې وه هغې سره اسلحه وه، تجارت دپاره تللې وه. یو قافله تاسو ته که یاد وي ما هغې ته څه اشارات کوو. هجرت نه وروستو قریشو پیسې جمع کړې وې د هر کور بنده، او په دې تجارتو کې او په ټوله منافع باندې تاسو اسلحه واخلئ چې موږ د مسلمانانو خلاف کې استعمال. وتودون ان تكون غیر ذات الشوکة تكون لكم. قرآن الفاظ داري تاسو غختل چې کم غیر ذات الشوکة ده، جنگ والا نه ده، اسلحه هغې سره تړلې ده، خوخانو باندې بار ده، تاسو یې په هغې حمله وکړئ. لیکن الله غختل چې جنگ دی وشي. دې کې حکمتونه خو به ډېرې، خو دوه پکې ظاهري غټ حکمتونه دي. یو حکمت پکې دا دی چې مسلمان د منافق نه جدا دي. یعنې د یو دوست او دشمن پتا د تکلیف په وخت کې لګي. یو ازمایش چې نه راغلی، یو مصیبت چې نه راغلی یو انسان باندې، خپل دوست دشمن نه پېژني. یو دې کې دا غټ حکمت دی. دویم حکمت په دې کې دا دی کوم چې قرآن مجید فرمایلی دی چې د کفارو زور مات شي. دا د هغې اول او آخري جنگ دی. وروسته په احد کې هغې څه ګټه کوي بالفرض، د هغې سبب به د مسلمانانو څه بنیادي غلطي. دا بنیادي غلطي نه دی، د مسلمانانو به احد کې شکست نه وي. ما تېره جمعه ویلې و تاسو ته چې پیغمبر کوم حکم کړی دی، صحابه کرامو په خپل اجتهاد د هغې اختلاف هغې سره خلاف کړی. بیا ما دا هم نتیجه ایستې وه چې د پیغمبر په موجودګۍ کې د هغه د حکم خلاف وشي نو کومه سزا ملاوېږي. نو که نن مونږ د پیغمبر د حکم خلاف وکړو کومه سزا ملاوېږي. زما د سیرت حوالې سره د مباحثو مقصد هغه تربیت خپل د خپلو شاګردانو تربیت و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم په هېڅ حال کې ترکول نه دي پکار. څنګه چې هغه ویلي هغه شان کول پکار. ورنه صحابه کرام دنیا کې د هغې په شان ته غوره خلک انبیاو نه وروستو دا ممکن نه دی چې پیدا شي. کله چې هغې غلطۍ سره یو حکم پرېښودلی دی، د هغې انجام ښکاره دی په جنګ احد. هلته ما نظم کلام تاسو ته ښیلی و که تاسو ته یاد وي، د قرآن سورت آل عمران کې ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة، هغې نه مخکې د احد حالات ذکر کړي.
دې لپاره چې د پیغمبر په موجودګۍ کې داغه د سنت کله خلاف وشي نو سکی چې کله کسان لګ دي او ټول متبع سنت دي الله خپل امداد شامل حالي په جنگ بدر کې الله ملائک رو لګل ظاهري سبب دی قرآن دا ثابت را چې ومن نصر الا من عند الله ملائکه امداد نشي کولی یو ظاهري سبب دی چې مسلمان کم جنگي کی دا الله پلار کې هغه ته یو ډارس ملو شي یو تقویت ملو شي دغه جنگ په میدان کې بنیادی چیز هغه ته زمون خلک مورال وي حوصله د جنگیدونکو مورال سره هغه حوصله څنګه ده حوصله د هغې لپاره بنیادي چیز د افرادو کثرت دی ظاهري د مرګرو کثرت د جنگ په میدان کې دا ضروري دی په دې وجه الله ملائک را لېږلي دي دې لپاره چې وویني دا خلک دا زموږ ملګري دي او هغه ملائک هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کمانډ کې نه دي فوج دی د مسلمان د فوج حصہ ده لیکن هغه د رب الافواج په کمانډ کې دي یعنی پیغام هغې ته د بره نه راځي هغه پیغام سورې انفال کې مونږ وایي چې فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان الله حکم دی ملائک په جنگ نه پوهېږي جنگ به څنګه نو لیکن الله هغې ته وایي چې تاسو د دې خلقو یو خو سټ به وهئ دویم دا چې د دې بندونه به وهئ او حدیثو کې دا شته دی حافظ ابن حجر بېشمېره روایات جمع کړي د صحابه کرامو آثار چې کم خلق مونږ قتل کړو او کم ملائکو قتل کړو په دواړو کې به فرق واضح و ابا دا چې مونږ به څوک قتل کړو مونږ خو په توره والو اب هغه توره وه کومه چې زمونږ انسانانو به جوړه کړې وه لیکن ملائکو چې به کم والي وه دا به سوځېدلی وه که په سټې والي نو هم سوځېدلی او که هغلی بند والي نو هم سوځېدلی په تلواري کې بې شمېره آثار جمع کړي د آیت کریمه په تفسیر کې دا د الله امداد د هغه شامل حال شوی دی خو د دې لپاره طریقه څه ده طریقه دا ده چې انسان با اسباب استعمالوي څومره اسباب چې مهیا دی به استعمالوي دا چې اسباب یو غاړې ته کېده توکل په الله دی توکل مفهوم دا نه چې تا اسباب مې استعمالو توکل ولې دی شي چې سړی د اسباب جمع کړي اسباب د استعمال کی پہے کے دے کراو کوٹم وګوري او د استعمال سره سره د الله نه د کامیابی دعا هم کوي نتیجه د الله دوست پات دې توکل وي توکل باندې ځان سپارل وعلى الله فليتوكل المؤمنون یا وعلى الله فليتوكل المتوکلون هغه مفهوم دغه دی چې ځان د سپاري الله ته مؤمنان احادیثو کې داشته صحابه کرام فرمایي چې ملائک راغلي په دغه ورځ ته چا ځړ پټیو ته چا نه پټیو ته چا سپین پټیو ته چا تور پټیو زموږ د خلکو ډېر عجیب او غریب ذهنیت دی د خپل ځان د واضح کولو لپاره نمایه کولو لپاره یو خاص رنګ پورې ونخلي د خلق د هغې شنه پټکي همیشه جوړي اولې جنگ بدر کې د ملائکو سیما و نه خو حدیث ټول وګوره کنه الله باندې په حدیثو کې یوازې شین خو نه دی سپین پکې هم دی تور پکې هم دی ژړ پکې هم دی ګڼ صحابه کرام دي چې د هغې د جنگ بدر په ورځ باندې د هغې پټکي عمامې ژړې دي خاص رنګ پورې تړون مه کوئ خپل اسلام چې کوم رنگ پیدا کړي نه هغه رنگ ځان کې پیدا کړي هغه د توحید رنگ دی صبغة الله ومن احسن من الله صبغة الله چې کوم رنگ پیدا کړی دی هغه رنگ د توحید دی انسان دی الله وپېژني هغه توحید دی وپېژني د هغه خالقیت مالکیت او د هغه ربوبیت دی وپېژني بار کې جنگ بدر کې یو حکمت دغه هم دی
چې په دې کې موږ ته اصول ښودلي دي چې دا الله امداد کله راځي. الله دې راضي چې انسان اسباب استعمال، انسان پای کې کرا کوټم جدا کی، انسان دعا هم وکي او انسان ځان الله ته وسپاري. دا ټول به جمع کول وګاري چې بل فرض مونږه په دې نصرت او د امداد په دې شروع کې یو شرطم کندم کو دا الله امداد نه راځي. الله امداد په دې طریقه راځي. الله ملائکه تسوي اذ یوحي ربک للملائکه انی معکم، دا انی معکم دې لپاره وایي چې ملائک امداد نشي کولی، یعنی ملائک هم د الله امداد ته محتاج دي. انی معکم دا مفهوم تاسو کار بدای چې فثبت الذین آمنوا، د مسلمانانو حوصله بڑھوږي. حوصله په افراد باندې مشکل چې راشي او ملګری ډیر وي د انسان مورال بیا اوچتي. رستو دا خبره چې کافر کمزوري کول یا دا پزله کې رو بچول هر ملائکه کار نه دی. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، داغي پزله کې رو بچول الله دا زما کار دی. ابو زکم تاسو کار وځي، تاسو کار بدای چې فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان. خلقوی دشمنی لکه د گازرې مولې په شان پرېږه دې تاربېږي. فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان. بنان موږ ورته اردو کې پورې وایو، بندونه. دا د لاس وي هغه دې کې د لیچي وي که دې کې د سنګل وي که د ترخ وي ټول ته بنان وایي. عربی کې چې کوم مختص نه د ګوتو دی پوره دی. که حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم با تسبیحات لستل ذکر کوي خلک میرو مغه. کومه چې قران او حدیث وګورو نو اذکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سل نه چرته سیوا نه شي. یعنی کم چې شمیري بل فرض هر 100 نه سیوا نه شي. سبحان الله ویل، الحمدلله ویل، الله اکبر ویل، دا به درې ځلو. او حدیث کې راځي چې بنان باندې وشمیر غوتو باندې وشمیر. تاسو دا سنت خپل کې په خلاص باندې شمیره، په بندونو باندې شمیره. اتباع پیغمبر دې کې دا ځان له بحث ته بیا سبحان تاسو تسبیح وایي او بیګر سبحان وایي. دې استعمال څنګه دی؟ استعمال لري جائز دی په داسې صورت کې چې انسان دا محض یو آله غني. آله ده بس څنګه چې سپیکر آله ده دارنګه غړې یو آله ده. نو کدا شانته تسبیحات یو آله وګړل شي نو ټیک. لیکن تسبیح خو زمونږ په نظر کې یو مقدس ځای نیولې ده، آله نه پاتې شي. خلک ډېر ضروری شی غني. هغه تصاویر باقاعده چاپ کی، هغه باندې د الله او د پیغمبر زموږ لیکلي کی. د موجوده حالاتو کې هغه خلکو د آله ځای کې نه پرې نه. زم دا چې دا غي استعمال غلط کی. تسبیح مړ یو خبره مړي. انسان خو اټ ټایم یو کار کولی شي، دوه نشي کولای. یو سړی چې خبرې کوي نو د الله سره خوځيږي په تسبیح باندې. دا یو رسم دی. یو فرقه داغه ته ذکری فرقه وایي، بلوچستان کې شته، هغه اوس هم شته. دای کار صرف دغه لري چې تسبیح لاس کې داغي خبرې وږي او وسره و تسبیح لري. چې د میډیا یو مستقل اثر وي، کوم خلک چې میډیا ګوري داغي عمل کې هم دغه شی راشي. بذات خود دې ته بدعت نه ویلي، بنیاد داغه دغه سيزونه شو. بل ولې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم پریږدو؟ موږ ته فرمایي تاسو په ګوتو شمیره، ځکه د قیامت پر ورځ به دا ګواهي کوي. دینه پته لګيږي چې د ګوتو اهمیت په مقابله د تسبیحاتو ډېر دی باندې شمیره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکار ډېر نه دی. سبحان الله 3 کرتري په اسانه شمیرل شي. الحمدلله 3 کرتري، الله اکبر 4 کرتري. کم از کم 15 ځله زیات اذکار کم چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه د 100 ځله نه سیوا نشته پای.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دارنګه رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. دا الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سلسله ثابت. په دې وجه هغه ذکرونه کم چې زموږ عام خلک کوي زلزلہ دا وایا او دو زلزلہ دا وایا دا ځان نه څه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامینو کې دا نشته. بار کې بنان د حدیث په جوه کې د ګوتو دې بندونو ته وي وضربوا منهم كل بنان. داول ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. دا علت سبب دی دي دا الله دا هغه رسول مخالفت کړل او مخکې نمون دا ثابت کړی و چې مشرکین مکه باندې دا الله حجت پوره شو، یعنی دا غي زړه دا تسلیم کړی و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول. کم خلک چې دا غي زړه تسلیم کړی لیکن د ضد نه د عناد نه غي خبره نه مني، دا ډېر بدبخت راځي. یو غوړ سره پوېږي نه یعنی انکار کوونکي خلق دو قسمه، یو هغه چې نه پوېږي نه هغه انکار کوي دا کافر مافر مو آیا دی سمو کوي او بعد داسې خلقي چې داغه زړه وسطي قنتها انفسهم ظلم و علوا، زړه تسلیمي چې دا خبره ټیک ده د پوی باوجود د مخالفت شروع کی دا سره ډېر بدبخت دی. همیشه لپاره دغه هغه ځای دی چې هلته کې اسلام د مسلح جد جهد یا دعوت ورکوي خلکو ته، هغه عام نه. دا د اسلام لومړی چې کوم جهاد دی د هغې بنیاد دغه دی شاق الله او رسوله. څوک چې دا چل کوي فإن الله شدید العقاب. په دې افریدیم نه انشاءالله آینده جمعه بیا موږ دا وایو چې جنگ بدر کې کوم خلک الله مړه کړل، کوم کفار مړه شو، هغې سره پیغمبر څه وکړل او الله هغې له څه سزا ورکړه انشاءالله آینده جمعه وایو. هغې سره به دا هم وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم په بدر کې قیدیان راغلل هغې سره څه وکړل، څه سلوک و هغې سره. دا څیزونه بعض احادیثو کې نقل دي، بعض قرآن مجید کې الله رب العزت موږ ته ښودلي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.